الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. زمونږه نننۍ خبره به د عرفې د روژې متعلق. د عرفې روژه دا ډېر غټ فضیلت لري او دا داسې چانسونه دي چې دا د مؤمنانو مسلمانانو له الله سبحانه وتعالی ورکړي دي چې دیو ځان په دې اعمالو سره جنت ته ورسوي. نو د عرفې روژه د عرفې ورځ چې ده دا خو نهمه ذوالحجه ده. د غټ اختر د ذوالحجې د میاشتې نهم تاریخ باندې یوم عرفه. په دې ورځ باندې خلک عرفات ته ځي او په دې ورځ باندې ډېر غټ فضیلت الله رب العالمین د مؤمنانو له ورکړی دی. هغه دا چې د دې ورځې یوه روژه نیول دا د 2 کالو د ګناهونو کفاره ګرځي او په دې ورځ باندې الله رب العالمین د دنیا د اسمان ته راکوزیږي او په د خپلو بندګانو باندې په ملایکو فخر کوي. ملایکو ته وایي ګوره زما بندګان راغلي دي او عرفات ته او ببر سرونه دي او ولاړ دي زما عبادت کوي او زما نه مغفرت طلب کوي. نو په ملایکو باندې فخر کوي چې زما بندګانو ته وګورئ. بیا د دې عرفې د ورځې یوه روژه نیول امام مسلم په خپل صحیح مسلم کې روایت را نقل کړی دی د قتاده الانصاري رضی الله تعالی عنه په سند سره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. چې د رمضان د عرفې د ورځې یوه روژه نیول دا داسې دي چې زه یقین کوم د الله رب العالمین نه چې الله رب العالمین په دې باندې د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. د 2 کالو د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي، یو د مخکینی او یو د تیر شوي. یعنی مخې ته چې کم کال را روان دی یو د هغې یو د تیر شوي دا کم کال چې تیر شو د دې 2 کالو د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي د یوې ورځې روژه نیول د عرفې. او دا چانس هم د یو انسان نه میس شي نو دا به انسان ډېر غټ بدبختی ډېر غټ بدبخته. دا څه کالې دا روژه را روانه ده د 2026 په 26 تاریخ باندې 26 مای منګل ورځ ده او 2026 د پاکستان سعودي عرب او د ټولو ممالکو څه کالې یو شانتې اختر دی او یو شانتې عرفه ده او نهمه ذوالحجه ده د منګل ورځ ده. نو په دې ورځ باندې روژه نیول دا د 2 کالو د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي. نو که یو سړی غواړي چې زما ګناهونه الله رب العالمین معاف کړي نو دا یوه روژه به دی چېرته هم نه پرېږدي. نو زما دا میسج مخکینو ټولو ملګرو ته نشر کوي چې ستاسو د وجې نه یو کس د 2 کالو ګناهونه معاف شي او ستاسو پکې بھرپور اجر کېږي، ستاسو دپاره به صدقې جاریه وي. خپلو کورونو ته دا میسج ولېږئ او نورو ملګرو سره دا نشر کوي، په خپله پې عمل وکړئ. راځئ چې دا یوه روژه ده دا ونیسو چې الله سبحانه وتعالی زمونږ او ستاسو 2 کالو ګناهونه معاف کړي. او دا صحیح حدیث دی، هېڅ شک او شبهه پکې نشته دی. په دې ورځو کې ډېر غټ فضیلت دی. غټ فضیلت پکې د ټولو نه هغه دا دی چې الله رب العالمین مؤمنانو ته د 2 کالو ګناهونه د یوې روژې په سر باندې هغه معاف کوي. نو الله رب العالمین دې زمونږ دا ټول ګناهونه معاف کړي او الله رب العالمین دې موږ له دې روژې د نیولو توفیق راکړي. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات.